السلام علیکم ګران کتونکو زه یم ستاسو کوربه لیوتي اور مشرق سپورټس نن موږ سټوډیو نه بهر راوتي یو راغلی یو په ډي چې کې ډېر ښه اکټیویټیز دي خاص کر د فیملیز دپاره د ماشومانو دپاره ایډونچر دي اور آرچري ده کوشش به کوو چې عام خلکو سره هم خبرې وکړو هغه ماشومانو سره هم خبرې وکړو کم چې دلته کې راغلي دي د اکټیویټیز کې حصه اخلي اکثر پېښور خلک وایي چې پېښور کې اکټیویټیز نشته خو اوس پېښور کې اکټیویټیز ډېر راغلي دي اور صوبایي حکومت چې دی په هغې باندې هم چې دی 1000 ګراوند فیسیلیټیز اور بیا ډي چې کې داسې قسمه فیسیلیټیز په لومبي ځل باندې نو ګرانو کتونکو نن به پروګرام نه تاسو خوند اخلئ بالکل موږ سره اوسئ ماشومانو سره هم خبرې کوو فیملی سره هم خبرې کوو اور ګرانو کتونکو دغه هڅه کوو چې د خیبر پښتونخوا ښه شکل تاسو ته وښیو چې دلته کې کم کم ښه کارونه کیږي چېرته مزه موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو را سره هغه ولاړ دی یو کوچ ولاړ دی او زه یم چې هغه داسې په مزه باندې راسې راولمه چې هغه ماته دا ټول چیزونه ایکسپلین کړي اور چې دا څه دي اور موږ یقینا چې نوې گیم دے خیبر پختونخوا دپاره السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے سر نام کیا ہے واجد علی واجد علی یہ بتائیں یہ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کے لیے استعمال ایڈونچر میں یوز ہونے والی چیزیں جس میں یہ ہارنس ہے فل باڈی ہارنس ہے جو بڑے سیفٹی کے لیے جی سیفٹی کے لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہناتے ہیں یا فیمیل کو پہناتے ہیں اس میں یہ جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے فل باڈی ہارنس ہے ہیلمٹ چھوٹے بچوں کے لیے گران دا وڑو دا پارا دی دا لویو دا پارا دی اور یہ ہیلمٹ ہے یہ بچوں کے لیے ہاں بچوں کے لیے ہیلمٹ ہاں اور ٹھیک ہے پنک فیمیلس کے لیے اور بڑے سائز کے جو ہیلمٹس ہیں وہ بلو ہیں اور یہ اورنج اور اس میں پھر سیفٹی میں آتا ہے یہ ٹرالی ہوتا ہے یہ بھی لگتا ہے اور اس کے علاوہ کلائمبنگ کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ الگ ہے وہ سیٹ بیلٹس ہیں یہ فیمیلس کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے یہ چھوٹے بچوں کے لیے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ باہر یوز ہو رہی ہیں ان میں یہ بڑوں کے لیے ایڈلٹس کے لیے یہ ہارنس ہیں سیٹ ہارنس اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سیفٹی کے لیے الگ چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ اسپورٹس کیوں ضروری ہے بچوں کے لیے بچوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور بچے خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کیونکہ ایڈونچر بہت زیادہ ہے اس میں اور تھرل بھی ہے ڈر بھی لگتا ہے تو ایسی چیزوں سے بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کانفیڈینس بھی بہت زیادہ آتا ہے اس سے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے میں نے لاہور سے سیکھا ہے لاہور میں کدھر لاہور میں گلشن اقبال پارک سے اور بہت سی کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے جیسے ہو گیا اور بہت سے ہیون میں ان کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا چلو یہ بچی کو آپ پہنائیں السلام علیکم السلام علیکم څنګه خیم سنوم درې لایبا بچی دا راته وایي چې دا گیم د مخکې کړی دی نه فرست ټایم مزه شته او ورګه مزه خو هغه پته لګي ګله چې کله وږي زه اور ګران کتونکو لایبا را سره دا لایبا افریدي اور هغه وایي چې زه په لومبي ځل باندې راغلی یم اور هغه وایي دا څیزونه ورته اچوي نو بیا ګورو چې مزه کوي او مزه نه کوي زه په خپل هم کوم ښه پہلے رائٹ پاؤں پہننا پڑتا ہے اس کے بعد لیفٹ پاؤں پہننا پڑتا ہے اس کے بعد ہارنس کو جو ہے ٹائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ٹرالی لگتی ہے اس کے بعد ہیلمٹ پہنا آتا ہے اس بچی کو تیار کړ لایبا مزه شته کنه او زبردست الوزي ښه یو ماشوم را سره ولاړ دی اسد السلام علیکم وعلیکم څنګه خیم په لومبي ځل کې نه اوس اسمه کو یو کو اوس بل مزه پکې شته څونه مزه ډیر خوند ډیره مزه او چې کوم ماشومان دې تر تل نه راغلي نو ته به چې راشي دلته او بالکل ګران کتونکو را سره یو مشر ولاړ دی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی جی نوم هم څه دی د کوم ځای انوار الله زه بیسیکلی مونږ حیات آباد نه راغلی خو زه اسلام آباد کې یم ښه اسلام آباد او حیات آباد آباد لکه آباد ځای ته ځان رسوئ بالکل سردار ته ووایه ډاکټر صاحب چې داسې اکټیویټیز د ماشومانو دپاره څومره ضروري دي ایکسرسایز خو ماشومانو لپاره ډېر ضروري دی نن سبا خو ماشومان زیاتره موبایل او دا کې لګیا وي کمپیوټر کې نو داسې لغونې ټایم لپاره روزي د کې ډېره فایده کېږي د دی نو دا دغه هم لغونې چینج شي د دی چې کوم ویژن دی هم چینج شي او په پېښور کې خدای ځای نشته دی یو زو جوړ شوی دی خو هغه هم کله نه کله بند وي او داسې څه دغه نشته رشم پکې ډېر وي په حیات آباد کې پارکونه شته دی خو لکه داسې اکټیویټي پکې نشته نو دا
هو د خدای او نعمت دی لپاره چې دا تاسو د دغه جوړ کړی دی او ماشومان لپاره انټرټینمنټ ورکوي. اسی دې سره ماشومان نه یره موزیک نه او جی بالکل یاره توزي ځکه چې دلته ویریس اکټیویټي دی او دا اکټیویټي دی چې دا ایڈونچر دا دی کنه نو په دې وجه ودی نه دا ډیر کم شي د دې فیر. ډاکټر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه زه ښه یم. بچی سنوم درې عماد الله. عماد الله سویم کلاس کې سبق وایي 3 کې او نن دلته راغلی مزه شته Are you liking? ها یس. هاو څونه مزه ده ښه دی. ښه ډېره په کار دی چې داسې ماشومان راشي دلته. هاو نو ته به خپل کلاس پیل اوستوې چې دلته راشي. هاو جی ګران کتونکو را سره یو ماشوم ولاړ دی هغه نه به تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ما نجات نامه ده. زه په شپږم کلاس کې یم او موږ دلته راغلي یو انجوایمنټ دپاره. ډېر انجوای کوو. ډېر فن مزه شته؟ او ډېر. په لومړي ځل راغلی کو په دویم ځل؟ پهله ځل دی. فرست ټایم. او څونه مزه ده ډېره. داسې ته به وایې داسې ماشومانو ته چې دلته کې راشي او داسې گیم کې حصه ولي موبایل نه لږ لرې شي او زه به ریکمنډ کوم چې دلته راشي. او موبایل ځان موبایل نه ځان لږ غاړي او موبایل نه ځان لږ لرې کړي. دې سره څه انسان ریلیکس کېږي او دلته راشي انجوایمنټ وکړي انټرټینمنټ ریلیکس شي. بالکل ګران کتونکو ریلیکس شي. یو بله ماشوم را سره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یم. څه نوم دی؟ هانیه آفرین. هانیه څنګه یې؟ ښه یم. ښه یې. نو مزه شته؟ او ډېره مزه دی. څونه مزه ده؟ ډېره. ته به وایې چې داسې ماشومان دلته راشي او چې انجوای هانیه کو پرس که زه تا ته موقع درکمه چې ته په مشرق ټي وي باندې پروګرام به کې نو ته به څنګه پروګرام سټارټ کې پرس که زه تاله یو موقع درکم لکه زه پهله کیمرې ته خو ګوره که نه. السلام علیکم. زما نام هانیه دی اور زه نن په مشرق ټي وي راغلی یم اور زه به نن پروګرام کې هرکلی ویم او تاسو پروګرام کې زه د سپورټس متعلق خبرې کوم چې سپورټس کوئ او سپورټس ته راځئ او نو خبرې کوو که نه. اور سپورٹس بارے کے کرکٹ بارے کے اور دیشنو بارے کے. کرکٹ د خوښ دی؟ او څوک دی خوښ دی؟ شاهد افریدي. شاهد افریدي خو ریټایر شو. اوس نور موجوده وخت کې څوک دي چې داسې ښه بالر ښه بیټسمین دي؟ ډینن سمی. ډینن سمی دی خوښ دی. اور پی ایس ایل دی که ته؟ او کم ټیم دی سپورټ کو؟ پشاور زلمی. پشاور زلمی خو فاینل ویل ګران کتونکو یو دوه شاه زلمي را سره ولاړ دي ځوانان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیریت دی امن دی. نوم د څه دی؟ سبق سویم کې وې او دلته کې څونه مزه ده دلته چې څونه خلک راځي نو آیا راتلل پکار دي؟ زما نوم حذیفه دی او زه اوس په سیکنډ ایئر کې یم او بالکل دا مونږ بالکل هم نه ریګریټ کوو. نن چې مونږ دلته رالو که نه که مزل ډېر هم لري خو ډېر زیات هم انجوای کړ. ډېر زبردست ځای دی. سیټینګ ډېر ښه دی او انوایرمنټ ډېر ښه دی. کم خلک دي کمیونټي ده که نه هغې کې ډېر خوند کوي دا او بل ایڈونچرز پکې ډېر زبردست دي. دا فرست ټایم ان پېښور چېرته دغه شانتې ایڈونچرز ما وکتل. پکار دی چې خلک راشي. بالکل جی بالکل. سپورټس هسې څونه ضروري دی ځوانانو دپاره؟ سپورټس جی دا زه په خپله ویلی شم. زه اوس کافي نارې شوی یم خو زه مخکې پهله وزن ډېر زیات او هغه وخت نه ما ته پته لګي چې جی دا سپورټس نو اوس به چېرته وو نو بس په کور به پراته ټول نو څه مقصد به نه و. هسې ځوانان سوشل میډیا کې لږ ډېر ورغلي دي نو څه به وایي چې یاره سپورټس ته طرف ته دې راشي؟ یاره همدغه شانت که اکټیویټیز که انکریج شول که نه همدا په سوشل میډیا باندې همدا اکټیویټیز انکریج شي که دا فردر انکریج شول نو زما په خیال چې د سوشل میډیا تاسو منئ چې امپیکټ ډیفینټلی ډېر های دی که نه نو که په هغې باندې دا موږ مخکې اډورټایز کړو نو یقینا د سپورټس طرف ته به خلکو رجحان زیات شي. بالکل یقیناً چې زیات بچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو اور یہاں آ کے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد علی ہے. میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں کے مجھے بہت اچھا لگا. پہلے تو سفر یہاں کا بہت زیادہ تھا میں جہاں سے آتا ہوں لیکن پھر جب یہاں پہ آیا میں نے رائڈز وغیرہ کی. میں الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بہت مزہ آیا. بہت انجوائے کیا ہے. ایک کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہمارا اور میں ڈیفینیٹلی اور بھی لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں یہاں پہ ضرور انجوائے کریں. ګران کتونکو په چې کې داسې ماحول دی چې فیملی زوم راځي او کوشش به کوو چې دغه شانتې یو ښه فیملی ده تکړه فیملی ده ووایو چې یو څو خبرې ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی بالکل. څونه مزه ده؟
مزه خو ډېره زیاته ده. فرست ټایم پېښور کې داسې یو اکټیویټي شروع شوې ده نو ما خو بچي راوستي دي ګورو چې خوشحالېږي کو نه خوشحالي خوشحالي اجي څه وایي چې څومره ډېر به خوشحالي کو لږ یاره زما په خیال خو ډېر زیات خوشحاله دي ځکه چې مونږ به غني باغ ته تلو یا باغ ناران ته به تلو خو هلته داسې څه اکټیویټیز نه وو که نه صرف بس واک ماک به وکړو او دلته خو دا دغه والا دا والا خو ډېر ښه دغه سټارټ کړی دی نو انشاءالله چې دی که ماشومان به بار بار راتلل غواړي. سردار ته ووایه چې سپورټس یا داسې اکټیویټیز د ماشومانو دپاره څومره ضروري دي؟ یاره جی مونږ خو داسې چل دی چې حیدرآباد کې اوسېږو واړه واړه کورونه یې که نه نو اکټیویټیز خو ډېر زیات ضروري ځکه چې زموږ ماشومان خو په کورونو کې چې دی نو بالکل زیات مطلب بالکل ختم شو نو دا بار راوتل کرونا په وجه په سکولونه هم نه چې بالکل سکولونه هم بند وو نو ماشومان ډېر زیات تنګ شوي وو. اوس خو ماشاءالله انشاءالله که خیر خدای پاک ته هغې کرونا هم ختمه شوله او ماشومان ډېر زیات خوشحاله دي موږ هم خوشحاله یو بچي سکول ته روان شو او بهر راووتو نو انشاءالله چې ژوند به ښکلي ژوند ښکلی دی هسې ښکلی دی که نه موږ هسې په نفرتونو کې تېرو په کار چې په مینه کې تېر کړو د یو بل په ریسپیکټ کې تېر کړو. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې؟ مهرباني جی. څه به وایې راته کو سمرایز کې راته ایز ا مور ایز ا خور ایز ا د پېښور شاعري. جی بالکل ټول ناول خو زه مطلب ډېر ایکسایټډ او ډېر خوشحالي محسوسوم چې پېښور کې فرست ټایم داسې اکټیویټیز دي او دویم به زه یو ګیله ټایپ یا یو حقیقت هم بیان کم چې مطلب پېښور مونږ چې کله واړو نو ابا په ټاپ وو اوس چې نو وای صرف آرمی مطلب دی کې مخ کی بل ور سره ریګولر باندې الته دا اکټیویټیز نشته بالکل نو مونږ خوشاله یو او مونږ په دې باندې ډېر مطلب ماشومان هم خوشحالېږي ښه ایکسپیرینس دی او صحت لا ژوند لا ماشومانو لا دا ډېر ضروری دی خو لکه زمونږ یا زمونږ نور سیکټرز چې دي هغې له هم داسې اکټیویټیز پکار دي چې وکړي. ګران کتونکو بالکل خطرناک مراحل اور دا ماشوم چې دی زه به تپوس سلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی دی؟ علي. علي مزه شته؟ او جوړ نه اړه د خو ټوپونه نه وای نه جی مړه وای ریشا وای نه جی رنگ د خواله دی نه جی نه ویني والے نه جی یریدل نه نه جی او یریدل هم نه دی په کار کنه او جی بالکل ځوانان یو او جوړ او مزه شته کنه او جی ستړی دا بس تاسو دی ور پرې دی او زه ګورم چې رنگ نور جوړیږي جی ګران کتونکو لایو چې دا نو هغه التزام تیار ک اوس دلته کې رااله او تپوس پتی کو چې یریدل دا وکړه لایو یریدل خو نه نه مزه ده کنه او غسی رنگ د خورلګ لګ زیړ دی نه 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 کانفیډنٹ او ګډ لک تھینک یو. بالکل ګران کتونکو یو مشر دی او زما چې وسره لګي یو څو خبرو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالت علي څنګه مزه شته؟ الحمدلله بالکل خو زبردست. ما د پارسونه this like activities is too much important for healthy and for environmental. نو زما په خیال چې د ماشومان لپاره خو دا شانتي اکټیویټیز ډېر ضروری دي سپیسیفیکلی نن سبا انوایرنمنت کې چې دونه بیزی لایف دی ایوریباډي سره او ماشومان ته خامخا ټایم ورکول پکار دي او دا شانتي سچ اکټیویټیز په باندې کول پکار دي چې او زموږ ملک کې هم دا شانتي اکټیویټیز کې ادروایز دا خلک په تایلند ته بل ملکونو ته د لپاره سپیسیفیکلی شکر الحمدلله چې دا زموږ په ملک کې سکیورټي سپیشلی په کې پی کې په پېښور کې یو ډېر لوی نعمت الحمدلله. سپورټس انسانانو لپاره څومره ضروري؟ نو د هیلث لپاره خو ډېر زیات ضروري شی دی سپورټس مایند ریفریشنګ ټیک شو ورسره هیلث اکټیویټیز نو دا ډېر زیات ضروري شی دی. کوم سر تاسو په کوم دی وخت کې زړه لګ ټوپونه خو نه وي نه ما مخکې هم ډېر کړی دی نو په دې وجه باندې فرست ټایم باندې چې کله بهر کړو نو هغه الیکشن ډیفیکلټ و اوس بالکل جای کوم بالکل ریلیکس بس الله یاد ریلیکس لره سر ګران کې آرچری لراغله ما آرچری چې دا نو زمونږه کومګو ګورو په اولمپکس کې او بیا چې یونان ذکر کو یقینا منګونو کو نو هغه نیمګړ وی دا ایونت یونان کې کله چې غبه کېدنو د لیزې په ذریعہ اور به اچور مقابله وکړي دی بیا ورو دا اولمپک کیسه جوړه شو بیا د یوسف زو په سیمه باندې په ثوابه کې په بولیر کې په مردان کې موخه ورته ویل کیږي او بیا دا غیر
لیټیسټ شکل چې دی آرچري وصال صاحب خیبر پښتونخوا ته راوړی دا آرچري چې ده نو اوس هر یو ایونټس کې چې دی نو آرچري دغه دی او نیزه بازي سکو تاسو وګورئ خوشحال خان خټک چې دی هغه ویلي دي 20 هنرونه په ننګیالي کې چې نو هغه به ښه ننګیالي وي ښه پښتون به وي تکړه انسان به وي هغې کې ګوړ سواري هم ده خطاطي پکې هم ده چې هغه به د وخت چې دی هغه ته به لیټیسټ کم لینګویجز دي په هغه باندې هم د هغه عبور حاصل وي او ورسره چې دی نیزه بازي هم ده نیزه بازي له آرچري له راغلي یو ماشوم را سره ولاړ دی او ما ته خو ډېر تکړه ښکاري اوس هم چې یو څو خبرې سره وکړو بچي نوم د څه دی کم کلاس کې سبق وې او یہ د کم ځای پشاور نیم حیدرآباد نا اور مصطفیٰ عامر میں نوم دے اور کلاس کے 8 کلاس کې آرچري راغلی نو مزه ده لدر کوي نیزه بازي او چې آرچري ډېر مزه کوي اور چې هغه کوئ نو سم خوند کوي چې کله هغه ایرو تاسو په بورډ باندې ښه په نشانې ولګي هسې ته چې دا کله اولې نو دغه وخت کې ته کم داسې پریکټس کوې چې هغه بالکل په نشانه باندې ولګي پریکټس خو نه بس یو سټار کا بند کو اور بس چې کله ساوه ته نه بندې نه جی ساوه بندې که نه دا ګوره او ټیکنیک سي که نه دا تاسو آرچري والا کوچ نه وایي جوړه چې د پهله بیله شروع کړی اوس ته شروع کړ سپورټس د ځوانانو دپاره ماشومانو دپاره څومره ضروري دي یہ اسپورٹس کو ډېر زیات ضروری دی کیونکہ کوئی نو اٹ ول ہیلپ یو اسٹے ہیلدی اور بس تاسو به فٹ ساتي اور سپورټ ضروري دی څوک چې صرف سټډي کوي سپورټس نه کوي څوک صرف سپورټس کوي سټډي نه کوي نو ایته به څه وای بس دواړه کول پکار دي کیونکہ بیا لایف بیلنس پکار او جی بیلنس پکار او ډایټ هم بیلنس پکار او چې ډایټ هم بیلنس پکار څوک چې ډایټ خیال نه ساتي او ته به غوسه کېږي او جی غوسه شوه ته لږه سم چې هغه د ډایټ خیال ساتي ستا نور ملګري چې دي کلاس پیلوز دي کم نایبرز دي ایته به ته ریکمنډ کوې چې دلته راشي او په سپورټس کې حصه واخلي او جی هغې خو کله کله راځي هم دلته آرچري لا اور بس آرچري کوي اور چې نور څوک راتلل غواړي نو وایه به ورته چې راشي او جی ضرور ګران کتونکو یو خوږ مشر را سره ولاړ دی چې لږ شانتې ورسره خوږې خبرې وکړو سر سلام علیکم وعلیکم السلام سر څنګه یې الله شکر دی سر ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو په شان مشران وینو چې هغه د ماشومان راولي داسې سپورټس اکټیویټیز کې حصه په خپله مخلي ماشومان هم راولي سر دلته راغلی نو څونه مزه ده یره جی زه دا ویل غواړم چې پېښور کې کم از کم د سپورټس اکټیویټیز خاص کر آؤٹ ډور اکټیویټیز ډېر زیات کمې او ما خو ماشومان راوستي دي چې زامن مې دي او ډېر زیات د آرچري سپیشلی ډېر شوق یې لرلو خو دا اپرچونیټیز مخکې چېرته نه و پېښور کې دس از د فرسٹ ټایم ان پېښور د ایډونچر ارینا په تھرو باندې دا اکټیویټیز دلته رالو نو not only from the health point of view بلکې جی دا خو زه وایم چې انټرټینمنټ هم دی او هیلدي اکټیویټیز هم ده نو دغه شانتې اکټیویټیز چې څومره زیات دي هغه هم ښه دی جی سر مشرانو له داسې اکټیویټي کې څونه زموږ ګورو په کورونو کې جوړونو درد بیماری بلډ پریشر شوګر ګرانی دا ټینشن نو آیا مشرانو ته به ریکمنډ کوئ چې هغوی هم راشي دلته حصه والي او دلته راشي یاره جی تاسو ډېر ښه کوېسچن تپوز وکړو ډیفینیټلی جی زه به ریکمنډ کوم ایون دو جی زه بیسک مقصد خو مې دا چې واړه راولم خو چې څنګه هغې راولم نو د هغو سره ما هم شروع کړو جی نو مطلب تاسو دا ویلی شئ چې جی هغه د خپل هغه پروفیشنل لایف نه او هغه نه لږ شانتې کې یو ګنټه نیم سړی ځان دپاره بیا هغه بچپن کې لاړ شي سړی او هغه اکټیویټیز وکړي اټس ریلی فن جی زه به انشاءالله صرف دلته آرچري نه ده جی نور هم اکټیویټیز دي که تاسو راځئ واک کول غواړئ تاسو واک هم کولی شئ زپ لاین دی وال کلایمبنګ دی دیر آر مطلب دا ډېر ښه هیلدي اکټیویټیز دي او ایج باؤنډ نه دي جی بالکل ایج باؤنډ نه دی سر تاسو د ماشوم والي ذکر وکړو زه به دغه تپوس هم کوم چې یې د کوم ځای څه جاب کوئ او د ماشوم والي موږ چې په کوم کلي کې کم ماشومتوب تېر کړی دی نو زه به اوس هغه خپلو ماشومانو له مشکله چې هغه شان ورکړم ځکه چې زه خو په زندګۍ په هغه تګ او دوړ کې دونه مصروفه یم چې ما سره آیا زموږ
زمونږ مشرانو چې کم پاکستان موږ لرا کړو کم ماشومتوب یې موږ لرا کړو هغه موږ د خپل ماشومانو له ورکولو دپاره څه لږ شانتې سوچ پکار دی. ډیفینیټلی جی مخکې خو انټروډکشن خپل وکم جی عامر مروت مې نوم دی جی او حیات آباد پېښور اوسېدونکی یم بای پروفیشن یو انجینیر یم جی او انډسټریز ډپارټمنټ ګورنمنټ اف کے پی سره کار کوم جی. نور تاسو کوېسچن چې وکړو چې یاره مونږ ته مشرانو خپل دا ملک را کړی او ظاهره خبره ده مونږ باندې هم څه فرض دی چې مونږ هم د ملک دپاره څه وکړو اینډ ډیفینیټلی هیلدي باډي از لیډس ټو هیلدي مایند هغه والا کیسه ده. نو مطلب د تھنګ از چې څومره مونږ ځان هیلدي ساتو هغه ساتو هیلدي مایندز همدغه مایندز دي دا زمونږ د واړو چې کوم دي دا چې مونږ څومره ښه طور باندې ډیولپ کړو الټیمیټلی دا کسان به بیا لوشي او د ملک اور سب آمدو پلاس کیجیے. نو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر فار دا پروگرس آف دا کنٹری ماں پا خیال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ رامین. رامین کدھر کے ہیں؟ پشاور. پشاور. کلائمبنگ کیوں آئی ہو؟ بس فن کے لیے. فن کے لیے. کلائمبنگ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی. کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ. اپنے جو کلاس فیلو ہے اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ادھر آئیں؟ جی. آئیں؟ ہاں وہ آئے. صرف جی نہیں نا بات بھی کرنا پڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی؟ عاشر. عاشر بچی څونه مزه ده؟ زیاته. پړومبي ځل راغلی کو نه دی نه مخکې راغلی؟ پیله ځل. خپلو کلاس فیلو ته به وایي چې دلته راشي گیم لراشي کلایمبنګ لراشي وی به ورته چې خامخا راشي ووایه ورته شابه کیمره کې ورته ووایه ګلونو ماشومانو تاسو ټولو ته پکار دي چې کلایمبنګ لراشئ. ګلونو ماشومانو تاسو ټولو ته پکار دي چې ایڈونچر ایرینا کې کلایمبنګ ته راشئ. زبردست بالکل. تم داسې ووایه شابه تاسو نوم دی؟ رانیا. رانیا ووایه که نه ملګرو ته چې راشئ ګلونو ماشومانو کلایمبنګ لراشئ ډېره مزه ده. ګلو ماشومانو کلایمبنګ ته راشئ ډېره مزه ده. ډېره مزه ده. اور خوند والے السلام علیکم. کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. اگر سمرائز کرے یہ سارا یہ جو بنی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے؟ اوور آل ارینا میں بالکل منفرد سا ہم نے پشاور میں جو ہے کہ ایکٹیویٹیز بنائی ہیں. پشاور میں پہلے کوئی بھی اس طرح کی ایڈونچر ٹائپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ آپ کو کلائمبنگ وال نظر آ رہی ہے, بچے کر رہے ہیں ساری چیز. اس میں 7 روٹس ہیں اور اس کے اوپر ہی ہم نے 60 فیٹ ٹاور کی ہائٹ ہے. اس کے اوپر ہم نے زپ لائن کے لیے 2 ہم نے لائنز ڈالی ہیں جو کہ کپل رائڈ بھی لے سکتا ہے بندہ, ساتھ میں بچے بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی بندہ. اور 150 kg کا بندہ بھی ہم بھیج رہے ہیں اس کے اوپر. اس کے اوپر 25 کلو نیوٹن ویٹ کا بندہ جا سکتا ہے, جبکہ 25 کلو نیوٹن ویٹ اٹھا رہی ہے وائر. اس کے علاوہ ہمارے پاس آرچری کا زون ہے, آرچری بھی ہو رہی ہے. یہ آپ کو سسپینشن برج نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل. نیچے اسکائی سائیکل فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی ہم نے پشاور میں, یہ ابھی پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو ابھی اس کے بعد آگے جا کے چیلنج کورسز دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹریمپولین ہے, جمپنگ کیسل انشاءاللہ آ رہے سون. علی بھائی یہ بتائیں کہ کدھر کے ہیں؟ میں بیسکلی مانسرا سے ہوں. مانسرا؟ جی. یہ بال اتنے خوبصورت کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ پاک کی دین ہے. نہیں اس کی کوئی خاص خیال بھی رکھتے ہو؟ یہ بالکل نیچرل ہیں, بس صرف سرسوں کا تیل لگا رہا ہوں اور پستے بادام کاجو کھا رہا ہوں. کاجو کا؟ ہاں بالکل. علی بھائی لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ لوگ ادھر آئیں پشاور میں, جو آپ کو پتہ ہے نا زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں خاص کر فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے, تو کیا کہیں گے کہ لوگ آئیں اور ٹائمنگ بتائیں؟ پشاور کے لیے تو یہ ایڈونچر ایرینا پشاور میں جو بنا ہے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کرونا بھی ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایکٹیویٹیز بالکل زیرو پہ آ گئی ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. ضرور بھی جو میں تو کہتا ہوں پشاور سے باہر سے بھی لوگوں کو پشاور آنا چاہیے اور اس جگہ کو پشاور بھی دیکھیں, پشاور بھی دیکھیں. اور پشاور میں آپ دیکھیں جی ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے, زپ لائن انٹروڈیوس کی ہم نے
میں. اس کے علاوہ میرا پیغام ہے کہ بھائی سارے آئیں پشاور میں اور ایڈونچر ایرینا پہ آ کے زپ لائن کو مسٹ ہے کہ ٹیسٹ کریں. وہ علی بھائی یہ ایکٹیویٹیز بچے کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ ہے, وہ آپ خوشی آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ خوش ہیں یہاں پہ آ کے بچوں میں کوئی چینجز نظر آ رہی ہے؟ یہ ایکٹیویٹیز بیسکلی ہیں ہی بچوں کی, اور بچے تو بہت خوش ہیں. اور بچے میں ایسے بچے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہر ویک میں 2 دفعہ آ رہی ہیں فیملیز, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ممبرشپ الاٹ کریں آپ. ابھی کلائمبنگ کے لیے ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں کہ جی ممبرشپ آنی چاہیے, آرچری کے لیے, ریپلنگ کے لیے. تو ابھی انشاءاللہ سون اس پہ آپ کو الاٹمنٹ کرے گا اس کی ممبرشپ کی. تو انشاءاللہ یہ لوگوں کا رسپانس ہے کہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ان چیزوں میں. جی لوگ زیادہ آ رہے ہیں الحمدللہ, ہماری سوچ سے ہماری توقع سے کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں. اگر کو تل کو یو ماشوم را سره ولاړ هم چې سره سو خبرو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی سنم دی زمانم هوریا نور دی. د کم ځای؟ زه د حیات آباد یم. حیات آباد نه راغلی؟ ولې راغلی؟ دا دلته د ارین د ته راغلی یم پلینګ سنټر ته دلته زه راغلی یم. نو ولې راغلی سره ډېره مزه ده؟ نه د زیپ لاین راغلی یم زه خو. اسې دلته چې ته رالې نو څونه خوشحاله شو؟ ډېر زیات خوشحاله شوم. پېښور کې داسې څیزونه نشته؟ دلته نشته پېښور کې خو. تا دې وخت کې په سکرین چې کم ستا ملګري, ستا کلاس پیلو, ستا رشته دار, ستا ګاونډیان هغوی ګوري, نو ته به ورته وایې ریکمنډ کې چې دلته راشي؟ دلته هایلی ریکمنډډ دا ځای دا ډېر ښه دی. سپورټس څومره ضروري دی د ماشومانو دپاره؟ ایکټیو باډي لپاره ډېر زیات ضروري, مطلب سپورټس ډېر زیات ضروري چې هیلدي تاسو بیا ډېر ضروري سپورټس. موږ زیات خلک خیال نه ساتو, د صفایۍ خیال نه ساتو, کورونه کې ونې بوټي نه کرو, نو ته به خلکو ته پیغام به نه ورکوې چې پاکستاني شعري ورکه که نه؟ دا ونې بوټي لګول خو ډېر زیات ضروري چې زمونږ د انوایرمنټ ښیي او زمونږ هیلدي و, د دې لپاره خو ډېر ضروري ده. دا راته ووایه چې دلته کله ته رالې, تا دا ځای ولیده, نو تا ته داسې فیل کېده چې دا پېښور کې دی؟ نه داسې فیل خو راته نه راتلو, خو مطلب زه ډېر خوشحاله شوم چې پېښور ډیولپ کېږي دی. بالکل ګران کتونکو, مشران د بختورو خلکو وي او د چا په کورونو کې چې مشران دي نو د هغوی ډېر خیال وساتئ, ځکه چې هر څوک میلاویږي, خو ځینې مشران چې دي هغه بیا نه میلاویږي, خصوصا پکې مور او پلار. موږ سره یو زموږ په د مور په شانتې مینه ماته شوه, هغوی را سره ولاړ دي. کوچ به کوچ یو څو خبرې ورسره وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه خیر دی, شکر. څه محسوسوې نن راغلې, څونه خوشحالي ده؟ نن د دې ته پیل ځل راغلی یم, مخکې نو راغلی, خو زمونږ ټول فیملی لکه دا ځای ډېر زیات خوښ دی او ډېر خوښي پکې هغه کوي چې مونږ دلته کې پلاټونه والو, کورونه جوړ کړو, او زمونږ د خپل رشته دارانو پکې واغستو, نو مونږ وی راځئ نن به مونږ هم وګورو, که زمونږ خوښ شو نو مونږ وایو دا خو یو بیله دنیا ده, یو ښکلی ځای دی, په کې دننه دا یو دنیا, بیا هغې کې دننه دا بله دنیا جوړه شوې ده, او ډېر زبردست ځای دی. مونږ ډېر پکې ډېر خوشحاله وګرځېدو, ډېر زیات مطمئن شو د دې ځای نه. مونږ وایو چې مونږ اوس هغه خپل کورونه پرېښودي, مونږ ټول یو ځای دلته کې کلو فضا ده, کلاو شینوالی دی, سم ښکلي کلاو روډونه دي, کلاو ځایونه دي. څنګه جی؟ شکر تاسو خیر. کو راته سمرایز کې د ارینا څونه خلک راغلي دي, څونه مزه ده؟ ماشاءالله جی, موږ خو فرسټ ویکینډ باندې چې ته دلته وزټ وکړو, ما خو لاست دلته پلاټ اخیستی و, نو خو نن راته وړو چې راغله باید ځو او ګورو, خو د دې ارینا اوپننګ نه خبر شوی وم, خو موږ ورته وزټ نه و کړی, او نن رالو بالکل هغه امیزنګ غوندې خبره وه. موږ ته پر سرپرایز و چې یاره دومره ښایسته دغه دی جوړ کړو, دومره ښایسته اکټیویټیز. خو یو خبره باندې لږ ډسکرز شوم چې د انټري دپاره دی سلیکشن گنجائش پکار دی جو ساتي, ولې چې اکټیویټیز دپاره خو چې کم ایکسپینسیو دی ټیکټ وغیره ساتلی دي, او خو د ټیک د خو د انټري باندې څه پکار دی چې ډي ایچ اے والا پبلک سره لږ کوآپریشن وکړي. سر خو دا راته ووایه چې اورال که موږ وګورو چې د ماشومانو دپاره په پېښور کې داسې اکټیویټیز نه وو, دا جوړې شوي دي, نو یقینا یو ښه اضافه ده, او موږ غواړو چې ماشومانو کې لږ کانفیډنس ورکړو, هغوی له لږ شانتې لیټسټ څیزونو سره اویر کړو. ایگزیکټلی په پېښور کې کم از کم زموږ په کې پي کې خو داسې اکټیویټي ماشوم دپاره مخکې نه و,
ولې چې نن سبا خو ماشوم تاسو ته پته سوشل میډیا او د موبایل وغیره کې دومره انګیج شو چې هغه ته خدا اکټیویټیز اویلیبل نو اوس که دا راشي نو هوپفلی دا امید دی چې ان شاء الله هغوی به د فضولیاتو نه د موبایل وغیره نه واپس شي منشیاتو طرف ته ډېر تیزی سره شوي دي. نن سبا خو تاسو ته پته نوي منشیات هم انټروډیوس کېږي لګیا دي او ورځ تر ورځه ماشومان په هغه طرف روان دي. نو که داسې اکټیویټیز زیات شي او سپیشلی چې کوم دا د ارینا کلاو کو او داسې پېښور پکار دی چې زموږ KP ګورنمنټ دې باندې غور وکړي او په خپله زموږ پروونشل ګورنمنټ دې هم داسې یو انیشیټیو والي چې آرمي زموږ هر لپاره موږ لپاره ډېر کارونه کوي او آرمي هر ځای کې ډېر ښه اکټیویټیز اکټیویټ کوي او دوی ته یو مخه کلا وکړو په کار ده چې پروونشل ګورنمنټ هم په دې باندې داسې وکړي او یو ولې چې هغوی سره الریډي پبلک پلیسز شته دی خو فیسیلیټي پیسې هم ورسره شته دا نه چې پیسې نشته پبلک منی هغوی سره ډېره ده پارکونه ورسره شته زیري ورسره شته بلکې د هغوی پلان شته لکه اوس زه ورته یم چې ریګې نه وي آباد شو نو په کار چې هم دا سوچ کړی وی دلته بگ سټي جوړیږي لګیا ده نو هغې دپاره هم پکار چې داسې اکټیویټیز پکې اکټیویټ کړي چې عوام پبلک یو نارمل یا میډل کلاس والا خلک هم هغه انجوای کولی شي. سر دا راته ووایه سپورټس څونه ضروري دی د هر چا دپاره؟ سپورټس خو زما په خیال دی چې د ژوند یو ډېر دغه والا حصه ده چې سپورټس خو ډېر زیات ضروري دی لازمي جز دی ستا صحت دپاره ستا ذهن دپاره ستا دغه دپاره سپورټس خو ډېر زیات لازمي دی او مونږ خو چې اوس مونږ واړه دي هغوی خو بالکل سپورټ نان ټچ دي او چې کله مونږ واړو نو مونږ په سکول کې یو مصیبت دا دی چې اوس ټول سکولونو کې ما په پېښور سکول کې سبق ویلی دی چې هغه تقریبا هغه وخت خلک وایي چې د سپورټس ډېرې پېښور ډېر لوی پلیران پیدا کړي دي ډېر هسټري ده زمونږ د سکولونو ټورنمنټ به کېدل په هغې کې به باقاعده زمونږ انیشیټیو اخیستل ټول KP هاکي مونږ هغه وخت کې زمونږ سکول ګټلي وه او په هغه وخت کې په سکول کې به ګراونډونه وو اوس دا دی چې دوی سکولونه دومره کمرشل کړل چې هغه صرف پیسو په ګټلو پوهېږي خو د هغوی د ماشوم د دغه دپاره نور څه فیسلیټي فزیکلي هغوی له صحیح دغه نشته صرف د کتابونو بسته ده چې هغې ورته په غاړه کړې ده او نور څه خاص هغوی لپاره اکټیویټي نشته چې د هغوی منټلي دا خو دې سره خو تاسو ته پته چې سپورټس سره د ماشوم ذهن هم تیزېږي نور فزیکل هم فټ کېږي او د هغه فیوچر هم هغې لپاره صحت یې لپاره هم ګران کتونکو ګلونه ماشومان اور په کم کور کې چې ماشومان نه وي نو هغه خو کور نه وي او بیا چې په ګراؤنډ کې نه وي او بیا چې داسې سپورټس اکټیویټیز وي داسې خطرناک او هغې کې چې دا کانفیډنس موږ ډیولپ نه کړو نو څوک به پکې کوي ماشوم را سره ولاړ دی چې څو خبرو سره وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. زما نوم محمد هادي زه په کلاس 1 رول کې یم او زما سکول ډېر زیات ښکلی پارک دی او مزې والے دې کې ډېر زیات څیزونه دي لکه هیل کلایمبینګ او زپ لاین او دا چیلنج کورس چیلنج څومره مزه ده ډېر زیات مزه ده. ته به نورو ماشومانو ته وایې ستا په شانتې چې هغه دلته چې راشي دلته گیم وکړي دلته کې دې کې حصه والي داسې خو وکړې ډېر زیات مزه ده. کرکټ ته خوښ دی که فوټبال ولې دې خوښ دی؟ ځکه چې هغه یو بال یو بلا شي خلک یې وایي ګناه گیم ښکلی دی گیم ښکلی. کوم پلیر دې خوښ دی؟ میسی دې ولې خوښ دی؟ ځکه چې ټول کې تکړه دی او ګولونه ډېر کوي که نه ته به میسی په شان جوړېږي خو زه به چې غټ شم نو ډاکټر به جوړېږم. ډاکټر به جوړېږي وایي ډاکټر ولې؟ ځکه چې زما بابا جوړېږي نو زه به هم جوړېږم. نو ستا بابا هم ډاکټر شو ته به هم بیا ډاکټر جوړېږي نو تا ته چې کله پیدا شو نو تا ته یې غوږ کې وایي چې ته به ډاکټر جوړېږي خو نه ستا خپل شوق دی؟ ما خپل شوق دی. خپل شوق دی. کوم خدمت پکې ما خوښ دی نو بس خوښ دی. خلکو علاج به هم کوي ګناه صرف د ډاکټر نوم دی خو علاج به کوي او که نه بالکل ګران کتونکو واقعي ده چې استاد او ډاکټر یقینا چې زمونږ په لایف کې چې دی نو چینجز راولي او دا ماشوم چې دی وایي زه ډاکټر جوړېږم الله دې وکړي چې خوش قسمت هم شي او ماشومانو ښه تربیت پکار دی دا په موږ باندې د دې فرض دی. ګران کتونکو
یو تکړه ماشوم دی اور هغه چې زه به اردو کې خبرې کوم نو اردو کې به سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ ہم آئے ہیں, بہت انجوائے کیا اور ابھی زپ لائن گئے ہیں. یہ نیچے والا ہے 5+ ہے, وہ جو اوپر والا 15+ ہے. اور یہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, بچوں سے کہیں باہر آئیں. ہمیں پاکستان میں موقع ملا یہاں پہ کرنے کے لیے زپ لائن وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو یہاں پہ جو زپ لائن ہے اور راک کلائمبنگ ہے, سسپینشن برج ہے اور اسکائی سائیکلنگ ہے اور چیلنج کورس ہے اور کیفے بھی ہے اور جمپنگ کاسل بھی, اور بہت مزہ آئے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے, اور یہاں پہ SOPs فالو بھی ہو رہی ہیں. اور تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسٹے سیف, اسٹے هیلدي. بالکل ګران کتونکو بیلی یار یقینا چې ما خو په لومړي ځل وکړ ډېره مزه وکړه او تاسو له هم پکار دي چې راشئ ځکه چې دا خو ډېر ښه سپورټس دی او بالکل کانفیډنس لیول چې دی هغه ورسره ډېر بره کېږي. او یاره زما په خیال باندې زه یم چې په پېښور کې دا یو ډېر ښه نوې دغه دی پکار دا چې تاسو دې ته راشئ. او دا هغه ځای نه خو زه رالم اور تاسو ته موږ نور پلیئرز وښوله اور بیا له دې خپله طریقه داسې ده چې دا به ته دلته کې به راشې او وایې وایې نو زما په خیال باندې چې یو ډېره ښه مزېداره مزه ده پکې. لږ شانتې خلک یېرېږي خو تاسو به نه یېرېږئ. زه خو لږ شانتې خیر داسې یېرندوکې شانه یم خو تاسو به نه یېرېږئ. بالکل زما په خیال زه یم چې پېښور کې یو ډېره ښه اضافه ده. اور موږ مشرق سپورټ دغه کوشش کوو چې تاسو ته نوې نوې سیزونه وښیو. اور موږ نن دلته کې ستاسو دپاره راغلي یو, ډېره یو زبردسته مزه. او بل سټاپ یې ډېر ښه دی, سټاپ یې ډېر زیات چې دی پروفیشنل دی, سټاپ ډېر پروفیشنل دی. بالکل دا یو ګوره زه خو بالکل تړلی وم, داسې کمانډ یې رانه جوړ کړی اور بالکل ډېر زبردست. خدای دې خیر وکړي چې اوس راپرېنو ځم ځکه چې لږ شانتې سړی پکې لږ شانتې هغه راځي په فرسټ ټایم. خو ډېر ښه ماحول, ډېر ښه سټاپ, ډېر فیملیز راځي, ماشومان راځي, ډېرو خلکو ته پته نه ده. او موږ وایو چې تاسو ته د مشرق د سپورټس په ذریعه باندې دا پته ولګي چې پېښور کې ډېر ښه ارینا جوړه شوې ده اور ډېر زبردست ماحول دی. چېرته مزه موږ سره اوسئ. څه به وې یار ډېر مزېدار هغه دی. اور ته خپله باندې هم کوې که نه په خلکو کې سره؟ نه جی زه په خپله هم کوم جی, او دا ډېر انجوایبل شی دی. پېښور کې په لومړي ځل باندې انټروډیوس شوی دی او زیپ لاین دې ته وایي. او پېښور کې پهله ځل پېښور کې دی دغه کړی دی او پهله ځل دی او خوند هم کوي, خلک انجوای کوي, راځي دلته مزه ده که نه؟ مزه ده, بالکل نوې مزه ده. بالکل ګران کتونکو زبردست یو نوې مزه ده اور پکار دی چې تاسو هم راشئ. هسې خلک چې راشي داسې یېرېږي خو نه که نه انجوای کوي, نه انجوای هم کوي او یېرېږي نه خلک دی کې, انجوایمنټ ډېر کوي دی کې. ولې چې دا زیپ لاین اول خو دلته پېښور کې نشته, پهله ځل باندې دی او انجوای کوي, فیملی ډېرې راځي. خاص طور کې جمعه هفته اتوار چې کوم دی ډېر رش وي باندې او دا 3 ورځې باندې ډېر زیات رش وي او نمبر لګه نه راځي, پلین کې ودرېږي موږ ته. او جی پکار چې نور خلک هم راشي. بالکل جی, موږ خو وایو چې ټولو ته پېښور کې دا پهله ځل دغه دی که نه, نو موږ خو ټولو ته وایو چې انشاءالله راشي, انجوای کړي, وګوري یو ځل بیا خلک بیا راځي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام انیک الرحمان ہے اور فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں یہاں. سنا تھا پہ زپ لائن کا, اور ماشاء اللہ اٹس کوائٹ ایڈونچرس اور کافی مزہ آیا. فیملی کو لے کے آیا ہوں, ساری فیملی. انفیکٹ آئی واز ٹرائنگ کہ میرا چھوٹا بیبی ہے وہ بھی میرے ساتھ چلتا ہے, لیکن سیکیورٹی پروٹوکولس کی وجہ سے. لیکن بہت اچھی ایڈیشن ہے. مطلب اسلام آباد لوگ جاتے ہیں پشاور سے کافی ایڈونچر کرنے کے لیے, چراٹ وغیرہ میں بھی زپ لائنس ہیں اور اس طرح ہیں, لیکن یہاں پہ یہ بنا ہے, کافی مزہ آیا, کافی ایکسائٹنگ ہے. اور میرا خیال سے اس میں تھوڑی سی گیمس کی اور بھی ایڈیشن ہونی چاہیے تاکہ ایک پورا فل پیکیج ملے جس طرح باہر کے شہروں میں ہے. تو دیٹس اٹ.
بالکل ګران کتونکو زبردست ماحول اور زما چې خوش قسمته پدې ما چې چرته زمون راته ملګری ملاویږي لولا د دواړه ملګری ملو شي چې اوسو خبره سره غوچي دلته څه کوي اور دا ځای سونه خوښ شو. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. اگر سمرائز کرے یہ سارے ارینا کو تو کیا کہیں گے؟ ایکچولی پشاور میں فرسٹ ٹائم انہوں نے کوئی ٹیبل ہونے کی فیسلٹی دی ہے پشاور کے عوام کے لیے. ایک بہترین اپرچونٹی بھی ہے اور ایک خوشخبری بھی یہی ہے. سمجھ لیں کہ پشاور میں ایگزیکٹلی کوئی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. تو یہاں پر جیسے انہوں نے زپ لائن اسٹارٹ کی ہے بچوں کے لیے, انہوں نے کوئی ایڈونچر ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی ہیں, تو اس سے جو ہے نا بچے بھی کافی خوش ہیں جو یہاں پر آتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ تقریباً کوئی 10 بجے کا ٹائم ہے, لیکن جو روڈ ہے جو روڈ کی کنڈیشن ہے اس میں پھر یہ ہے نا کہ بہت سائڈ پہ کر کے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پر یعنی کافی یہاں پہ رش ہوتا ہے. اور کل تو میرے خیال سے ویکینڈ ہے, سنڈے ہے, تو کل تو یہاں پہ اور بھی زیادہ رش ہوگا. لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بھی ہے اور صفائی بھی ہے اور سٹاف بھی اچھی ہے, تو لازمی بات ہے لوگ تو آئیں گے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے فیملی کو لے آئے ہو, تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ایکچولی جگہ بہت کمفرٹیبل ہے. بات یہ ہے کہ سیکیور ہے, سیکیورٹی ان کی بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آرمی کے انڈر ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اگر فیملی کو میں ایک دفعہ نہیں, میں کوئی 4-5 دفعہ یہاں پہ فیملی کو لا چکا ہوں میں, اور یہاں پر بہت ہمیں لائک بہت پرسکون ماحول, صاف ستھرا, لائک پولوشن فری ہے, پولوشن یہاں پہ ہے نہیں ہے. تو یہاں پر ایک سکون ملتا ہے, خاموشی ہے, آرام سے بندہ آ کے بیٹھ جائے, گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزار کے وہ بچوں کو بھی دیکھتا رہتا ہے, وہ کھیل رہے ہیں, تو بہت لائک اچھا فیل ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علي بھائی اول خو ډېره شکریا ده کوم, او دا بس ما ماشومان راوستي وو او تنکړې هم وي دا خلک دلته یو نوی ځای جوړ شوی دی ارینا والا. ما زه وربو شوبو ګورو نو نن خو ډېر ښه مو انجوای کړو ماشاءالله. یو خدای که ته زمونږ د پېښور د لوکیشن وګورې, دا پارکس او دا سپورټس هغه دا ټول د روډ په هغه باندې وي, نو کې یا شور او دا شیزونه, نو دا واحد ځای ماته داسې ولو چې یو هغه پیس آف مایند پکې ډېر زیات دی. بل علي بھائی زه یو بل شی هم د دې ځای سټاف چې کوم دی ماشاءالله ډېر زیات ایکټیو, ډېر زیات کوپریټیو, ډېر زیات هیلپفل, او مطلب هغه سی هغه ته نه فیل کېږي زه چېرته مطلب داسې یو ځای ته راغلی یم چې ما سره څوک بدتمیزي وکړي. لکه فیملی سره زه به ټول لکه د خور چې کم د کسان دي, چا سره ماشومان دي, چا سره چې کم د خپل فیملی دي, بالکل راځي دا ډېر ښکلی ماحول دی او ډېر یو سیکیور هغه دی. دې سره سره به علي زه وایم چې دلته داسې اکټیویټیز لکه انټروډیوس شوي دي چې یا به مونږ اسلام آباد کې کتل, یا به مونږ کراچۍ کې کتل, یا زه په خپله باندې بار تللی یم د تایلینډ او مطلب د ایسټرن یوروپ وغیره کې دا کلایمبنګ شو, دغه زپ والا چې کوم هغه شو پکې. نو زه یم چې دوی دې راشي کم از کم دغه اکټیویټیز دي دوی هغه کې چې سبا کم از کم د دوی په زړه کې هغه نه وي چې یاره مونږ دا شی بالکل ارمان نه. د سپورټس په حوالې سره به زه د علي بھائی چې سره ماشاءالله ښه لوی مطلب یو ځای دی ورسره چې هغې کې دوی خپل سیټ اپ سره ټول شیزونه جوړ کړي دي, که هغه مطلب هاوسنګ دی, که هغه د میډیکل فیسیلیټیز دي, که هغه دلته مونږ د ارینا وګورو, د دې ماحول وګورو. نو دې سره سره بالکل زه ستا خبرې سره اتفاق کوم چې څنګه مونږ سپورټس کمپلیکس کوم هغه کړی دی, یا مونږ شیباغ کې کوم هغه راخیستی, نو زه دا یم چې کم از کم د یوت لپاره, بلکې زه یم چې یو انټرنیشنل هغه دی دلته جوړ شي چې ټول خلک دلته راځي, یا کم پلیئرز دي کراچۍ کې بالکل بالکل چې څنګه کراچۍ کې مونږ, نو زه خپل چې کم دلته زموږ لیډینګ کم هغه یا ډي جي دی, یا چې کم کرکټرز دي, یا چې کم ویل آف خلک دي, نو هغوی دپاره ښه د انویسټمنټ یو ځای دی. او دې سره به دا شي چې د هیلتي اکټیویټیز به مونږ ډېر زیات لکه پروموټ کړو دې سره. او بل دا د پېښور خلکو ته به لوکیشن به ورته زیات شي, 2 ځینو باندې مطلب رشي روغتې, کله شیباغ ته ځي, کله اسلامي کالج باندې, کله په هغه باندې, نو دا به یو ډیوایډ هغه به شي. نو کم از کم دا چې کم دلته کومه لوکیلیټي ده, د پولیس کالونی ده ورسره, دغه د آرمي والا هغه دی ورسره, د په خپله دلته به خلک راځي. بالکل هغه ریګې ډېره غټه بدي ده که نه. نو ګوره دا ته ټولې دنیا کې ګوره, علي بھائی ټولې دنیا کې بار کې تو ګوره هغوی ورته ټاون جوړ کړي دي, هغوی ورته کاونټي جوړ کړي, هغوی ورته لیګز جوړ کړي, نو هغې کې دا ټول فیسیلیټیز په یو ټاون کې ټول ورته اویلیبل دي. نو دا ډېر بیسټ ځای دی, او زه ډېره زیاته شکریا ده کوم ماشاءالله چې کوم د دې ځای سټاف دی, د دې ځای مشران دي, د دې ځای چې کوم زموږ کرنیل صاحب دی, زه د هغه هم ډېر شکر چې موږ ته دلته ډېر ښه ماحول موږ ته راکړو. او زه ما خو خپل بچي راوستو, ډېر
زیات انجوای کړل او دلته مطلب د خاطر خوراک په متعلق زو سویم چې ډیر ښه مطلب د کیفه جوړه ده پکې ښه یو مطلب سپورټسمن خو څه غواړي سپورټس اکټیویټیز نه بس یو چې ښه جوس ملاويږي چای ملاويږي ښه دلته تاسو ته ګوره واکینګ ټریک شته پکې لا ګوره انیشیل سټیجز کې زه دا نه چې دا پوره کمپلیټ دی لکه د کې ګوره دا ګراس مرز چې تو سو ګوره دا لغه کې خو انیشیلی زم چې کم از کم د فیملی د پر ونه د بیسټ پلیس چې ودل تراشي دلته ویزټ کی دا زیو ګوري دا زه به ډیر زیات خوښ شي په غمانه نو دا زمونږ د پیښور د پر اول خو زه د کې ډیر زیات هغه کومه ډیر زیات لکه اپریشیټ کوم ځکه چې دا یو نوی اکټیویټیز دي او دا زمونږ د ماشومان پر چې سبا چرته لړ شي یا پویګ نه جدي ته سوي یار دا کانفیډنس لیول شي او بل لا چې کورونو کې کرونا تیر شوی دا ماشومان چې دي سکولونو تم نه تیر لکشان ته زینی لکشان دغه کار شوی هم دي علي بي دا کته د بورډ چې کوم د روډ کوم د نصر باغ ولا کوم روډ د پولیس کلنو دا دغه تقریبا ډیرم هړلی یو زب زیاتو چې یو 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر باندې خو زه په فرست ټایم زه ته ایگزیکټلی زه په خپل دلته نیم راغله خو فور د فرست ټایم چې کوم د لوکیشنو کتو کوم دلته کوم د فیسیلیټیز یا روان دي زه په دې نیم چې کمپلیټ دی په باندې نو دا ګوره زموږ د پیښور هغه حسن بل منصب خبر داسې ده چې خایس واقعي یو موږ غواړو چې لکه مشرق سپورټس تاسو ته پته تاسو ټایم ټو ټایم راځي د ایکسپرټ او پاغي باندې موږ خبرې مکو ټایم ټو ټایم لکه د سپورت د موږ چې د سپورټس هغه یو موږ ته یو بل ګراوند سی واشي موږ ته یو بل فیسیلیټیز راشي خبره علي بي زه خول لکه مشرق سره ماشاءالله ما تقریبا د دریم کال د زو سره روانم ډیر خولي پروګرامونه ګوره د مشرق سپورټس د ټول غټ د خایش ما کم کتل دي ډیر ډایورس دي سپیسیفیک نه دي چې تا تر وخت کرکټ یا دی تا تر وخت کرکټ یا درته س فوټبال یا دی نه ګوره دا زم چې فور د فرست ټایم د مشرق ته ټول کریډټ زی چې هغه ګوره دا نوی سپورټس تور تو خیال چې دام د سپورټس یو زیاده سپورټس خدا نه دی چې بس صرف کرکټ او سپورټس ځای ته پکې واکو کا ته خپل فیملی دا ولا ته ښه انوایرنمنت دلته ملو شي نو هغه سره ګوره هیلتي چې کوم انوایرنمنت ته ماشوم ته ورکه یا خپل فیملی ته ورکه نو هغه به نسلو کې ټول شیزونه راځي په باندې او مشرق ماشاءالله ډیر ښه انیشیټیو اخیستی بل د مشرق زما دام ډیر زیات خوښ زه خو په خپل وسره د سپورټس ان ال اس زیات تر په کرکټ باندې کوم چې ډیر لکه ډایورس ګوره د فوټبال د کې د کرکټ د رنګ د باکسینګ او موږ غوړ یو پروګرام کړو پای کې چې کوم د کتو سګوري علي به موږ سره پکې د ټینس ولا خلک پکې کوچز پکې رالو نو زه دا وایم چې دا ټول کریډټ سپیشلی د مشرق زموږ مینجمنت او خاص کرتا ته زګزي چې تا کې غششته ماشاءالله خدای پاک تعالی درکړي دی ته شیزونه ډیسکور کوي ته ګرځي نو دا شیزونه په دې باندې روزي زه درته قسم خورم چې ډیر خلکو ته باندې زی پته نه خدا فور د فرست ټایم چې کله د میډیا مې دی ګوري او را دي شو دی ګوري نو ډیر زیات اپورچونټی دلته مطلب لکه خلک بس تنګ شوی دي کنه د سټي د لایف ته تنګ شوی دي هر وخت ګرمي درته اوس کوم دلته ګوره موسم اس کمپیر ټو کومه باروز غنول د گاډي شور لوګي خو د ټولي کې سيدي خو دلته زو سره ما ته ګرمي کم اس کم اغه لیول باندې فیل کیږي چې کوم ته روډ باندې او پاغه باندې فیل کیږي ګران کوتونکو دغه یو هڅه کوو چې څنګه منصب وایو چې موږ کوشش کوو چې را نوې ځایونو ته لاړ شو نوې ګراوندونو تاسو ته خو نوې سپورټسمن ان تاسو ته خو دغه کوچ تاسو ته خو موږ دغه یو کوشش دغه کوو چې را د خیبر پختونخوا خلکو ته موږ دغه ټول هرڅ مخه تراولو کوم چې په خیبر پختونخوا کې خکېږي او دغه د لپاره چې دینو زما خو ذاتی دغه یو شوق هم دی چې زه غواړم چې نوې پلیئر پاکستان لور کو نوې پلیئر صوبې لور کو او په دغه کوششونو باندې تر دې دمه را ورسېدو او امید دی چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شي او موږ خاص تاسو د لپاره ذکر غلیو چې موږ تاسو د فیملیز موږ سره غم دی تاسو د بچو موږ سره غم دی موږ ټایم ټو ټایم دغه خبرې کوو چې تاسو هیلدي اکټیویټیز کوئ سپورټس کوئ ځل شوز واخلې ځل ټریک سوټ واخلې ځکه چې بیمارولا شکست ورکول دي او ښه صحت راوستلو لپاره به موږ دغه کوششونه کوو او زه تاسو نه اجازه غواړم تاسو چې هر چرته روغ جوړ خوشاله او خاد آباد او بریالي اوسئ